زما معززو مسلمانانو، د ذوالحجې فضایل شروع او د هغې یو څو فضایل هغه ذکر شو. د ذوالحجې په ورځو کې یو ورځ ده چې هغې ته یوم عرفه ویلی کېږي، یعنې د عرفې ورځ. د دغې ورځې په صحیح احادیثو کې ډېر زیات فضایل هغه راغلي دي، نو باید چې مسلمانان د دغه ورځې د فضیلت نه ځان خبر کړي او د دغې ورځ کم مخصوص اعمال چې په حدیثو مبارکه کې راغلي هغه په خپل عمل کې راولي. فضیلت خو د دغې ورځې دومره زیات دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د یوم عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله، الله جل جلاله به د دغه انسان د 2 کالو د ګناهونو کفاره دغه روژه وګرځي. یو تیر شوی کال او یو چې کوم دی هغه راتلونکی کال، هغه به الله جل جلاله د دې انسان چې دا کم ګناهونه کوي یا دې کم ګناهونه کړي د هغې کفاره به یې وګرځي. د حضرت ابي قتاده انصاري رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن صوم یوم عرفه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عرفې د ورځې د روژې باره کې پوښتنه وکړې شوه. فقال، نو پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیه، د عرفې په ورځ روژه نیول د تیر کال او راتلونکي کال ګناهونه ختموي. دا الله جل جلاله د انسان د ګناهونو هغه کفاره ګرځي. دغه شانته په ترمذي شریف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث په داسې الفاظو سره ذکر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صیام یوم عرفه، هغه روژه د یوم عرفې، انی احتسب علی الله، زما د الله نه دا امید دی ان یکفر السنة التي قبله، چې الله به دغه روژه کفاره وګرځي د هغه کال چې مخکې تیر شوی دی، والسنة التي بعده، او د هغه کال چې هغه راتلونکی دی د هغې د ګناهونو کفاره به الله وګرځي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د عرفې ورځ باندې روژه نیول د دې ډېر زیات فضیلت دی. د شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د المعجم الکبیر د امام طبرانی رحمه الله کتاب چې کم احادیث په هغې کې ذکر دي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام یوم عرفه غفر له، چا چې روژه ونیوه د یوم عرفې په ورځ باندې الله جل جلاله غفر وببخي له دته ذنب سنتین، د 2 کالو ګناهونو متتابعتین، یعنی د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه به الله د دې روژې په برکت سره د انسان ته هغه معاف کړي. نو دې نه معلومیږي چې د دې عرفې د ورځې د روژې ډېر فضیلت دی. دې وجې نه امام ترمذي رحمه الله فرمایي وقد استحب اهل العلم صيام یوم عرفه الا بعرفه، اهل علم او علماء کرامو چې کوم دی د عرفې د ورځ روژه چې کوم دی دای مستحب ګرځولې ده. نو مسلمانانو له پکار دی چې د عرفې په ورځ باندې هغه روژه ونیسي. دا شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله نو الله جل جلاله به دغه انسان د جهنم نه خلاص کړي. یعنې که مسلمانانو د عرفې په ورځ باندې روژه ونیول نو د دې برکت دا دی چې الله به دغه مسلمانان د جهنم د اور نه چې کوم دی هغه آزاد کړي. دغه شانته زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
د حضرت طلحه بن عبید الله بن کریز رضی الله عنه نه روایت ده. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما روی الشیطان یوما هو فیه اثر، شیطان چې کوم دی په بله یو ورځ هم دومره ذلیله ولا ادحر او رټلی شوی ولا احقر او سپک ولا اغیض منه یوم عرفه او ډیر غصه هغه د یوم عرفې د ورځې نه علاوه په بله ورځ باندې نه دی کتلی شوی. یعنی معنی دا ده چې د عرفې په ورځ باندې شیطان ډیر ذلیل او سپکي، دا خو د انسان ازلی او بدبخته دشمن دی. وجه دا ده چې وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمه وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الله جل جلاله د عرفې په ورځ باندې خپل بندګان د جهنم نه خلاصوي او جنت ته داخلي. نو دا شیطان په دغه ورځ باندې ډیر زیات چې کوم دی ذلیل او ډیر زیات خفوي. او یو روایت کې د جنگ بدر د غزوه بدر په ورځ باندې هم جبرائیل علیه السلام ولیدو چې د مشرکینو په مقابله کې د فرښتو صفونه برابرول. نو په دغه ورځ باندې مسلمانانو ته عزت حاصل شو. نو دغه ورځ باندې شیطان ډیر زیات چې کوم دی رسوا او ذلیل شو. نو دا د عرفې د ورځې چې کوم دی هغه فضایل دي. نو مسلمانانو له پکار دي چې د دې خیال هغه وساتي او دغه روزه چې کوم دی هغه ونیسي.